الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سورة القصص آیت نمبر 55. تاسو ته خپل سبق یاد ده؟ سنت او اتباع ده کنه. الله دې موږ تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خسته سنت باندې روان کړي. د عمل لپاره ولنه چیز علم دی. علم چې سړی ته څه شی معلوم نه نو هغه به عمل څوکي. تاسو زما په خبره باندې پوهیږئ چې سړی ته چیز معلوم نه دی نو عمل څنګه وکړي؟ اول معلومات دي او بیا دا معلومات دی الله پاک زموږ تاسو په عمل کې راولي. افسوس په دې خبره راځي بیا چې د معلوماتو لپاره شوق پکار دی چې ماته زما د دین باره کې څه معلومات حاصل شي. هغه د زړه یو شوق یو جذبه غواړي که نه غواړي. چې زموږ دغه شوق اینو په مختلفو طریقو باندې په مختلفو دورونو کې د دې شوق پیدا کول دنده په زړه کې یو جذبه پیدا کېدل د دې لپاره چې زما د دین باره کې ماته معلومات حاصل شي چې زه په هغې باندې عمل وکړم. دا زموږ مقصد دی. په دې مغول بادشاهانو کې هغه یو بادشاه و ډېر دیندار و، خو ورته درته د دې خبرې شکایت راغی چې د کوم ګورنران چې دي ځای په ځای دوی د دین باره کې معلومات دومره زیات ورسره نشته، او چونکې د دین باره کې معلومات ځکه نشته چې د دوی د علماو سره تعلق نشته. علما ورته مختلف دور کې د علماو قدر سړي سره نه نو د هغې د تعلق د هغه سره نه چې تعلق نه نو معلومات د کوم ځای نه میلاو شي؟ معلومات خو سړي باندې نازلېږي نه که نه، خو دا د چا نه میلاویږي؟ علماو نه معلومېږي. د علماو نه سره د هغوی تعلقات نشته. یو پروګرام یې جوړ کړو، خپل دا ګورنران چې کوم علاقو هغه ورته غټ غټ هغه ځانه حکمرانانو د هغه ګورنران یو ځل د او داسې دغه کړ چې ما نن به پلان کې ګورنر د هغه ته چې کوم نږدې او مشر و دا ګورنر به زما د اوداسه انتظام وکړي. هغه ډېر زیات خوشحاله شو چې باچا سلامت په خپله ما ته دا شرف راکوي چې زما د اوداسه اوبه ما ته دی واچوي. اعزاز به یې ګاڼه خپل که نه، او ده خو هوښیار و ډېر زیاته. پروګرام یې جوړ کړی چې کله هغه اودس کې دی او توبه اچي دا ګورنر
نور خلک هم پس کېږي چې باچا سلامت ده ته اوداسه ویل دي چې ما ته اوداسه اوبه به ما ته تا اچوي. کله چې دی لاسونه توبه اچوي خولې توبه اچوي د منځ منځ کې ورسره خبرې کوي ښایي ته که نه برابر وي جو هغه من غټېږي چې باچا سلامت ما سره تا ته خو ماشاءالله چې پلانکې علاقې ګورنر یې جو هغه یو تا ته خو ماشاءالله خو پوره معلومات دي او دا څه فرض خو تا ته معلوم دي که نه هلته جو هغه باندې خولې راغلې که څه عجیبه او دا څه فرضونه خو ته ښه خبرې ماشاءالله دا تپوس دې نه کوي چې څه دي خو ده منې اوس خولې راغلې چې اوس ما چېرته تپوس ونه کوي چې دا څه دي او دا څه فرض چې بیا وي د دې کې خو سنت هم دي ماشاءالله ته چې د هغې علاقې ګورنر یې خو تا ته به د اوداسه باره کې ټول علم ماشاءالله دغه شان دا یې وکړو واپس چې دی ته نو دنه سا وتی دی خالص تپوس یې ته یو نه دی کړی صرف د دې خبرې ترغیب ما تاسو ته وي چې د شوق پیدا کولو یوه طریقه یې که نه نو هغه اوس دغه ځای نه به په څه طریقه باندې سر خلاص شوی چې لاړ نو فورا په خپل علاقې ملي صاحب پسې لاړ او د نورو ګورنرانو ته هم ووایي چې ګورې چې هغو سره میلاو شو اودس وي اودس مې د څټه وتی دی او داسې کې رانه هغه تپوس کړی چې ټول مسلمان پاتې شي ما ته د خپل اودس څه پته نشته خو دا تپوسونه باچا سلامت کول جو هغو په ژوندونو کې هم دا خبر راغلی داسې نه سهار مانه تپوس کي راړه خپل هغه عالمانو باندې لوی قدر احترام هم کوه هغو ټایم یې ویسته هغو ته چې تاسو موږ له ټایم راکړه هغه کې د خپل تمام دین ضروریات د هغو نه یې زده کړه چې اوداسه فرض ده د مانځه فرض ده او د دین ضروریات نو ما تاسو ته مختلف دور کې داسې د شوق او د رغبت پیدا کولو دپاره الله دې موږ تاسو کې هسې پیدا کړي اوس مې اورېدلي دي ټکټونه چې جمع کېږي تپوس پکې کېږي الحمدلله په دې باندې الله لاک لاک شکر دی چې زموږ اسلامي کم سے کم د اسلام په نوم آزاد شوی حکومت دی هغه مونږ تپوس د انګریزانو باره کې نه کوي بلکې څه شي باره کې کوي څه ښایسته تپوسونه کوي که نه د دې نه مونږ ته د دې نه غټه غټه خبرې هم نه معلومې چې مونږ ته به د دې نه زیات د شوق بل څه یا د شرم انتها زموږ څه تبلیغ کې مونږ نه ځو قرآن ته مونږ نه کښېنو چېرته مونږ سره دومره ټایم نه شي چې لاړ شو خپل د دین ضروریات یې زده کړو د هغې زموږ شوق نشته چې بیا په داسې ځای کښېنو بیا وچلو شي بیا را باندې چورلک جوړې که نه په هر څه باندې پوره یم په پیسو پوره یم په عزت پوره یم شوق زیات دی تعلیم مې ډېر دی ما ته دا پته نشته زما د اسلام بنیادي ارکان څو دي خبره پوهېږې که نه ما ته دا پته نشته زما په جنازه کې څو فرض دي ما ته دا پته نشته زما په غسل کې څو فرض دي زما په اوداسه کې څو فرض دي زما په مانځه کې څو واجبات دي څو فرض دي څو سنت دي الحمدلله مسلمان یم کلمه وایم منځونه هم کوم خپل د مانځه ترجمه ماله نه راځي دا د شوق پیدا کولو هغه یو بهترینه لارې خو الله دې موږ له عمل توفیق راکړي خپل د دین ضروریات دا به موږ په هر ځای کې سرخرو کړي هغه پخوانو خلکو قصه کولو یو ځای کې چې ته سالکان روان وځو مسلمانان چېرته هندوی مخې له ورغی سالکان خو جذباتیان دي راځي دی وهو هندو دی که نه د هغه چې خواله لاړه یا مسلمان شه یا دې وژنو د هغې مسلمانېږه ځه خو تاسو ما ته ووایه ستاسو د پیغمبر څه نوم دی د هغه یو بل ته ګوري بل بل ته ګوري یو ورته ورته ووایه بل ورته ورته ووایه شرمېدلو تاسو ما ته د مسلمانېدو ووایه خپل پیغمبر نوم در نه راځي دا اوس خو د دې عمل زموږ یو مولي صاحب راغلی و دلته هغه هم داسې تپوسونو والا دی هلکانو سکول هلکانو هغه نه مې تپوسونه کول داسې په پورته تللی و د سپین غر طرف ته تللی و څه ځای کې ملاقاتونه وشو د سکول هلکانو سره تپوس مې ته وکړل که زموږ د آخري پیغمبر څه نوم دی وایي چې ما تپوس کړلی نو ما له 90% کسانو خطا جواب راکړلی 90% کسانو د سکول غټو هلکان وي شپږم اووم اتم هغو ته دا پته نشته دا خبره چې هغه کوله دا ما سره چې خبره کوله څوک په دې ځای کې شته چې ناست موږ سره نشته څو 90% چا به عیسی علیه السلام چا به ابراهیم علیه السلام د دې خبرې پته ورته نشته
چې زموږ د آخري پیغمبر څه نوم دی. که داسې ته ویلی چې زموږ د پیغمبر څه نوم دی، نو شاید چې صحیح ویلی دی که نه. هغه تپوس انداز داسې غونې وکړو چې سړی سسپنس کې اچي که نه. زموږ د آخري پیغمبر څه نوم دی، بس هغه وایي چا به څه وي چا به څه وي. نو زموږ د دین ضرورت الحمدلله موږ مسلمانان یو. جی جی ما تاسو ته تپوس اندازې بل شان یو که نه. تپوس انداز دا چې د آخري پیغمبر څه نوم دی، چې هغه ذهن کې به دا خبره نه راتله. نور د خپل جی او که نه وایي پکې داسې. نو بهر صورت موږ ته چې خپل د دین ضرورت معلوم وي که نه، دا زموږ دپاره الحمدلله الله دې موږ تاسو له په درس باندې استقامت راکړي. دا مانځه ترجمه ما یې که تا تپوس وکړي نو موږ خو الحمدلله چې ویلم ده، که چا نه یې رشي چې بیا شروع کړو که څه شروع کړو. مانځه ترجمه ټولو له یاده ده؟ څنګه رایه ده؟ بیا دې شروع شي. کوم چې بیا شروع شي هغه کسان لاس چت کې ماته رایه پته ولګي چې بیا شروع شي. جزاکم الله. ان شاء الله په دې عمل لکه خیر. دا به موږ شروع کړو. زموږ د مانځه مسایل چې کوم دي که نه، کوم چې موږ ویلي ضروري فرایض واجبات سنتونه، دا خو ویلي خو وخت تېرېدو سره بیا د هغې هر سړی مشغول شي بیا هېرېږي که نه. دې باندې به موږ دغ کېږو نه، ناامیده کېږو به نه چې نه یادېږي سړی. موږ په خپلو مقصد یوې چلې کې بلې چلې چې لاړ شو هغه شته رانه بیا ګډوډ شي، بیا یو بل سره مشورې کوه راته یاد شي. هېرېږي رانه. دا د هر چا نه هېرېږي. نو دې کې به زموږ هغه ریهارسل هم وشي، مشق به وشي، دوباره به یاد شي. صحیح ده که نه که خیر دی؟ الله اکبر. سنت باندې سنت طریقه باندې بیګا څوک وده شي. جزاکم الله احسن الجزاء. الله دې توفیق راکړي. نن به موږ ویو دوه خبرې به وکړو، پکې صرف هغړی نشته. جی 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 هېڅ چل نشته. دا بالکل جایز دی چې خوب ولا نه ورځي، یا مطلب دی په دغه ټایم ستړی شو، بس اولني پرېواته په دې باندې سنت دی چې کله ستړی شو ډډه بدلولی شي. مونږ ځان سره ولیکو دا هینټس چې کوم ضروري خبرې دي که نه، اول کې بیا عمل کې چې نه راځي نو مونږ ځان سره ولیکو چې زما وده کېدو دا سنت دی. دا دې کارونه به زه خیال ساتم. دا به وظیفه کوم او په دې طریقه باندې به زه شپې څوک ویښ شی دی او هغه دعا یې ویلي. جزاک الله. بل جزاک الله جزاکم الله. اما تاسو ته وایي چې څلورمه کلمه ووایي، بیا درېیمه کلمه ووایي، بیا ځان لپاره دعا وغواړي. اچانک د شپې څه ټایم کې ویښ شي که نه او دا ووایي. ښه نن به مونږ ووایو انشاءالله چې د ډوډۍ سنت عمل دی. ډوډۍ کې خو یو سنت باندې مونږ عمل کوو انشاءالله چې په ځمکه خورو که نه. جزاکم الله. داسې څوک دی چې تر اوسه لا په ځمکه ډوډۍ نه خوري؟ یو دوه درې څه کسان شته. الله پاک دې موږ له د ګټکي نه کوزېدو توفیق راکړي. جی اوس صرف په دې نیت باندې سړی کوز شي یقینا چې د سره به د الله محبت یې که نه، چې دی په کور کې ښایسته کټکۍ شته، فوم پې شته، ګدیله پې پرته ده، میزګی پروت دی، دی وایي دا هر څه لري که زما د الله داسې خوښه ده، زما د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زه جنت کې یو ځای اوسېدل غواړم او زما د الله محبت غواړم چې ما سره مینه وکړي. او د هغې دپاره وړو ته یو معمولي غوندې چټایي یا څه شی دقه ګدیله راواله کته په ځمکه کېده او یو ټوکې وغوړوه کته کېده. چټایانې هر کور کې شته. د غرې په غاړه باندې ښه واړه سره ګیر چاپېره کښېني، ډېر ښکلی ماحول جوړېږي. خو انشاءالله کوو به که نه. لاسونه وینځل سنت دی. ښه ستاسو خیال ته فکر دی شینده ده اکثر ما اوس مونځ کړلی، اوس مې اودس کړلی که نه، داسې وایي که نه وایي. ډوډۍ دپاره مستقل سنت دی لاسونه وینځل. تا اوس دقه ساتې اودس وکړو، غسل دې وکړو، پاک ساک راغلی، ډوډۍ ته کښېناستې، لاسونه وینځل د ډوډۍ سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی دا غواړي،
کوم سړی دا غواړي چې د په رزق کې الله پاک برکت واچي تاسو غواړئ که نه غواړئ هر سړی دا غواړي رزق نه مراد تمام نعمتونه د الله پاک دي یوازې خوراک نه دی د الله تمام نعمتونه چې الله تعالی کوم ورکوي کوم ورسره شته یې نشته ټولو نعمتونو ته رزق وایي که څوک دا غواړي چې د په رزق کې د الله پاک برکت واچي دی د ډوډۍ نه مخکې او ډوډۍ پسې لاسونه وینځي ووایه سبحان الله نو انشاءالله دا مستقل سنت دی اول کې هم لاسونه وینځل سنت او وروسته هم لاسونه وینځل سنت په دې به عمل کوو که نه که خیر انشاءالله لاسونه وینځل څنګه سنت یاد ساتئ جي ګوتې کنګالول سنت نه دي ګوره ښه ګوته څوکې چې دي که نه یو لاس ګوته څوکې ته یو لاس وینځل سنت نه دی صرف ګوتې وینځل سنت نه دی یاد ساتئ انسان پاک دی پاک الله جل جلاله پاک دی پاک کار خوښوي بیا د خوراک باره کې دومره احتیاط کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تاسو پاک خورئ پاک نو لاس به وینځي لاس به تر مړوند پورې وینځي او دواړه لاسونه به وینځي مړوند پورې وینځل لکه څنګه چې اوداسه کې اول کوم سنت دي دغه شانې د مړوند پورې دواړه لاسونه ښایسته پاک صاف وینځل رزق معامله ده که نه الله اکبر نو دا پاک وینځل مړوند پورې دا سنت دي بسم الله ویل پکې څه شی دی سنت دي بسم الله الرحمن الرحیم نه بسم الله وعلى برکت الله دا هر شي ځانه بسم الله ده که نه پوهېږئ که نه اوس ته ډوډۍ شروع کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډوډۍ خپله بسم الله ده هغه څه شی دی لکه څرګوړی لالی د هغې خپله بسم الله ده که نه که نه ده بسم الله الرحمن الرحیم نه نه بسم الله الله اکبر دلته ډوډۍ هغه چې ده بسم الله وعلى برکت الله دا او اول کې هم لاسونه دویمه خبر ده په ناستې باندې سنت ده ډوډۍ هر خوراک چې دی دا په ناستې باندې سنت دی دا د ډوډۍ باره کې نن اخرنۍ خبره کوم نور به بیا کوم خو د ډوډۍ چې ده دا په ناستې سنت ده څنګه سنت ده په ناستې نو یوازې ډوډۍ نه هر خوراک په ولاړې باندې د سنت خلاف دی تا چڼې اغوستې دی په لارې ځې خولې ته دانې اچوې پوهېږې دا د سنت خلاف دی اوبه په ولاړې څښل څه شی دی موږ ته پته ده ښه نه دي که نه چې اوبه ښه نه دي ډوډۍ په طریقه اوله ښه نه ده خوراک په طریقه اوله ښه نه دی په لار روان یې امرود دي نیولی کرش چې کیس په ولاړه باندې په روانه باندې دا خوراک دا د خوراک بې ادبي ده او دا د شرافت هم خلاف ده تا په لارې چې شی د خوراک نه لږ جیب کې کېده کوم ځای کې د کېناستو د ښایسته ادب ځای راغی کېناستې هلته وخوره که نو په ولاړې باندې خوراک په روانې خوراک دا سنت نه دی بلکې په کېناستو سنت دی او په ځمکه باندې په کېناستو کې هم دا طریقه ده ما تاسو ته ویلې او معلومه ده تاسو ته طریقه چې په لتۍ باندې کښېنې دا څنګه چې زه اوس ناست یم داسې به ډوډۍ ته نه کښېنې معذوره دی عذر جدا شی دی ګوره ښه عذر خو مانځه کې پابندي نشته نو ډوډۍ کې خو خامخا نشته یو سړي ته تکلیف نشته نو په لتۍ باندې کښېني داسې به کښېني چې یو خپای ولاړه یوې باندې ناستي یا تحیات شکل کې هم کېناستی شي یا د خپو په سر باندې کښېني نو هم ډوډۍ ته کېناستی شي خو په لتۍ باندې ډوډۍ ته کېناستل دا سنت نه دي یاد به مونږ ته په ځمکه به کوو که نه او په ناستې په ولاړې باندې لاسونه به تر مړوندونو پورې وینځو چې پاک ساک لاسونه سقاطو باندې کې دوه ګوتې کنګالې کړې سنت ادا شو یا لاسونه ګوتې قدرې وینځلې سنت ادا شو یا ما اوس اودس کړلی پاک یم لاسونه پاک دي دا بېشکه پاک دي خو پته نه لګي که په دې لارې په دې راتلو کې دې سر کې وهلي یا په راتلو کې دې پوزه کې ګوته وهلي څه پته لګي نه لګي نو الله جل جلاله پاک دی پاک خوښوي رزق باره کې انتهایی د پاکوالي احتیاط لاسونه پاک ساتو د څه پته لګي دوی ایمان نه راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک وایي چې ته دا پسخاک مه کوه حضرت علي رضی الله تعالی عنه والد صاحب ابو طالب هغه کله د مرګ وخت نږدې شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته خواته یې لاړه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تره و خواله یې لاړه
ورته مینت ډیر زیات سړی ورپورې نښتی دی انتهایی محبت دومره پورې چې هغه پردو پورې په دشمنانو پورې زړه نښتی چې باید مسلمان شي نو بیا هغه ابو طالب چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تمام زندگی خدمت کړی دی د هغه پرورش یې کړی دی د هغه پلار هم او مور هم د ابو طالب هغه باره کې به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولې زړه نه ونښتی چې دی مسلمان شي نو ډېر زیات په محبت او په همدردۍ سره ورته وایي زما تره ته یو پیره ما ته غوږ کې قدرې پټ ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله نور بیا پاپه له تا ازاد یې بیا به زه ستا سفارش وکړم خو ما ته به د سفارش دروازه کولی شي قدرې تر څو پورې چې تا کلمه نه ویلې مسلمان شې نه نو ما ته نبي کریم الله جل جلاله ستا د سفارش اجازت نه دی راکړی هغه وایي چې قریب و چې مسلمان شوی بلکې کلمه یې ویله خو ابو جهل لعین او هغه ورته وایي چې ګورې اخره کې د خپل پلار نیکه دین پرې نه دی ګورې تر اوسه پې کلک وې او اوس ګوره خپل پلار نیکه دین چېرته اخره کې پرې نه دی ګورې بې غیرتوب ونه کړي ابو طالب دغه ټایم کې د زړه هغه درد نه یې اواز وویسته چې ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریة دینا لولا الحذارة او ملامة لولا الملامة او حذار مثبت لوجدتها سمحا بذاك مبینا یو غټه ښایسته قصیده ویله او په هغې کې د دې خبرې اعتراف وکړو چې ما ته دا پته ده چې د ځمکې په سر باندې د محمد د دین نه ښایسته دین بل نشته او وی که چېرته د مکې او د اطرافو د جنکو د کنځلو یره ما سره نه وی چې ما ته به د مکې جنکۍ کنځل کې بې غیرته او اخر کې د اور نه ویرېده کلمه یې ویله وی دا پیغوره دا ملامتیا نه شم وړی د دې جنکو کنې نو ما به تاسو به لیدلی چې زه به په اول سر د محمد د خپل واره د ډلې په اول سر به زه ولاړم خو دغه ما ته د دې پیغور یاره ده چې بیا به خلک د پیغور راکړي چې ابو طالب اخره کې د اور نه ویرېده حاجو کلمه یې ویله وی دغه ملامتیا نشم برداشت کولی اور مې قبول دی ښه راته پته ده چې کلمه نه ویم اور ته ځم وی دغه اور مې قبول دی خو دا پیغور نشم وړی الله اکبر نو په دغه حالت کې چې هغه ایمان نصیب نشو لاړ د دنیا نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات پریشان و او د ده باره کې به هر وخت پریشان نو الله جل جلاله دا آیت راولېږه چې ته خلکو ته د هدایت باره کې ته پریشان یې دا ټینشن مه کوه ستا په لاس کې چاته هدایت کول نشته چاته وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې هدایت ستا کار نه دی که ستا ډېر چا پورې ژوند ښه دی خو هدایت د چا کار دی الله وایي زما کار دی زما الله دې موږ تاسو د هدایت نه محرومه نه کړي دماغ دی تاو شي نه منم بس ټوله دنیا دې راشي تا ته ستا په دې دماغو کې دا خبره نشي اچولی الله پاک توفیق راکړی دی الحمدلله پته نه دا دماغ دی که نه معمولي غوندې تاو شو چې نه منم بیا پرې څوک منلی شي نشي خو ته پته ده چې حق دی خو نه یې منم نو څه چل کوي الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې آیت کې وي انک لا تهدی یقینا ته هدایت نشې کولی من هغه چاته احببته چې ستا خوښي ستا چې څوک خوښي نو ته هغه ته هدایت نشې کولی هدایت ستا کار دی نو ته قدر دعوت ورکولی شي ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله پاک هدایت کوي چاته چې خوښه شي اوس چاته کوي هدایت الله پاک د چا په زړه کې چې د هدایت لپاره درد وي پوهېږئ تاسو ظلم نه کوي الله پاک یو سړی هدایت پسې کړېږي الله ته هدایت نه کوي داسې ده نه چا په زړه کې هدایت لپاره درد وي الله پاک ورته نصیب کوي ولكن الله لیکن الله پاک یهدي هدایت کوي من هغه چاته یشاء چې خوښه شي
وهو اعلم بالمهتدين او دا الله خپو دې په هدایت مندون کو باندې چې هدایت طرف ته څوک روان دي څوک په هدایت دې من الله پوي انك لا تهدي من احببت يقينا هدایت نشو کولای هغه څوک چې ستا خوښي هغه ته ولكن الله يهدي من يشاء لكن الله پاک هدایت کوي چاته چې خوښ شي وهو دا الله پاک عالم پود بالمهتدين په هدایت مندون کو باندې اللهم صل على محمد من ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله